ډاکټرانو کې یو ډاکټر هم دی، عالم هم دی، ډېر نیک انسان دی، د کراچۍ دی. هغه یو پیرا دا وایي چې بل انسان ته عمل ته تیاری نو په هغې کې به 70% ستا د عمل دخل وي، یعنې 80% به ته په هغې باندې عمل کوې، نو هغه به بل عمل ته تیاری او بیا به 2% تقریبا دا ستا وینا وي او بقایا 23% دا بیا نور هغه انسان ته اسباب وسایل ذرایع هغه متوجه شي د انسان عمل شروع کړي. نو 80% د انسان عملي زندګي هغه چې شروع کېږي هغه چې بل په دغه عمل وویني، په خپله باندې ډایرکټ یو کس عمل نه کوي او بل ته وینا کوي، 2% اثر به کوي، زیات به نه کوي. او که په خپله عمل کوي او بل ته بیا د هغې چې کوم دی نو وینا کوي، نو بیا به 80% د عمل د وجې نه 2% به د وینا د وجې نه. نو الله تبارک وتعالی انسان ته دا نه وایي چې تاسو تقوا او پرهیزګاري اختیار کړئ، د دې وجې نه چې دا به تاسو دا فایده درکړي، د دې وجې نه چې تاسو به دا وي، د دې وجې نه تاسو به دا وي. هغه ټول ذکر شوی دی قرآن مجید کې، ځای په ځای باندې په نورو موضوع باندې. په دې موقع الله تعالی فرمایي وکونوا مع الصادقین، تاسو د رښتونو خلکو سره شئ، یعنې کوم کسان چې تقوا کې انتها ته رسېدلي. صادقین دا د انبیاو نه پس درجه ده. پیغمبر خو انسان نشي جوړېدی، ځکه نبوت په نبي کریم صلی الله علیه وسلم باندې تام شوی دی. دا الله فرمایي د هغې نه ښکتې درجې ته راشه. وکونوا مع الصادقین، د متقیانو سره شه. یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله، ای مؤمنانو ځان کې تقوا او پرهیزګاري پیدا کړئ. طاعت او عبادت هره معامله کې د الله حکم مخکې کوي، دا به څه سره کوي؟ وکونوا مع الصادقین، د متقیانو چې کومه لویه درجه د رښتوني خلک د هغې ملګري شي. کوم کسان چې په تقوا کې انتها ته ورسېږي هغې ته صادقین وایي، من النبیین والصدیقین. تاسو هغه کسانو سره شئ، دې سره به تاسو زر عمل ته هغه تیار شئ. په دې بزرګانو کې یو بزرګ پاتې شوی خواجه باقي بالله صاحب علماء دیوبند، د هغه سره اکثر نسبت لري. هغه به خبرې ډېرې کمې کولې، عمل به ډېر زیات کړو. چې هغه وایي یو ورځ مونږ ته نصیحت وکړئ، هغه وایي تاسو زما د خاموشۍ نه فایده وانه اخلئ، نو نصیحت نه به څه فایده واله؟ زما خاموشۍ نه فایده واله، یعنې زما عمل نه تاسو عمل شروع کړئ. نو عمل چې انسان کې راځي دې کې به ډېر دخل د خپل عمل وي. ډېر پلاران داسې وي یاره زما زوی دې عالم شي، زما زوی د قرآن مجید حافظ شي، زما زوی دې یو نیک انسان شي، تبلیغي دې شي، ښه سړی دې شي. په خپله عمل نه کوي، په خپله باندې لمونځ نه کوي، په خپله قرآن مجید نه راخلي، بیا دا نه کوي. که یو پلار قرآن مجید نه وي ویلی، زامنو مخکې دې قرآن مجید راخلي، ګورې دې ورته ثواب دی، هسې دې پرې ورته راکاږي، ثواب دی. نور کلمات چې کوم ورته ورځي هغه دې وایي، پاڼې دې اړوي، ثواب دی. سورت فاتحه دې وایي، آیت کرسي دې وایي. زامن، کور، بچي، مکشران، ماشومان، هغوی به دا محسوسوي، یاره زموږ والد صاحب دا قرآن راغلي، موږ یې راغلو. تاسو به ډېر کتلي وي، دا اکثر پلار د زامنو مخکې سګرټ څښي، یا زوی هم چې کوم دی نو بالپین خوله کې ونیسي، د سګرټ نښه جوړوي. بعضې ټایم کې پلار مجبوره وي، یو ډیوټۍ ته ځي نو هلته کې پینټ شرټ اچوي، زامن یې هسې مه اچوي، د ضرورت نه بغیر یې مه اچوي. دا هغه د سترګو نه باقاعده ډېر زیات تعلیم حاصلېږي، په لیدلو سره ډېر تعلیم هغه حاصلېږي. که موږ وایو چې یاره موږ نیکان شو، دا څومره نیک خلک چې دي، علما، صلحا، مبلغین، نیکان خلک، د دوی غوندې رنګ، د دوی غوندې جامه، د دوی سره کېناستل، د دوی سره محبت، دا به موږ باقاعده ځان کې راوړو. بیا به زموږ اولاد کې هم راځي، هغوی به بیا کېږي. زموږ باقاعده نسل کې، خاندان کې، علاقه کې، ټولو کې به بیا
फरमाए